بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دا رمضان مبارک ډیره د برکت میاشته او دا د ډیر رحمت میاشته او یو عظیم و مبارکه میاشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې باره کې خپل امتیانو ته یو ډیره بهترینه خبره کړې ده او د دغه خبرې باندې د عمل کولو د وجنه امتیان به د ډیر خیر موندلو کې او حضور مبارک دا خبره د دې وجنه کړې ده چې دا رحمتونه دا برکتونه زما امتیان حاصل کی او د دینه محروم نشي. او د رمضان مبارک دا روزه چې بنده اونیسی نو ظاهره خبره ده بعضی بنده د چاو شوقین وي چې چا پریدي دماغ لکه د چاو د وجنه د نسکلو د وجنه ګنګس وي. بعضی بنده نسوار کوي چې نسوار پریدي د روزې د وجنه نو دماغي ګنګس وي. بعضی بنده نور عمل داسې کوي په د خوراک سکاک کې چې هغه دا پریدي نو د دماغ ګنګس وي. لیکن د چې کله دماغ د ګنګس شي نو د جګړم کوي د شرم کوي د کنزلم کوي بدردم وي. نو د جګړو سره د کنزلو سره د شر سره د رمضان مبارک د تمام روزو نه د بخیر او د برکت نه د محروم پاتې شي. نو زمونږ خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته دا هدایت په دې روزه کې دا ورکړل او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې وإذا كان صوم يوم احدكم چې کله ستاسو د یو کس روزه وي فلا يرفث ولا يسخب، د خپل بیبي سره ملاویږي نه او دا د خپل بیبي سره داسې بهوده خبرې هم نه کوي، فحش خبرې دې هم نه کوي او دارنګې د دې چغې سورې هم نه وي ولا يسخب. فإن صابه احد، اوس که د سره څوک جګړه کوي کنزل کوي او قاتله یا د سره جنگ کوي فليقل نو د دې ورته ووایي اني امرؤ صائم چې زه روزهدار مرورا. یعنی دې حدیث مبارک کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت ته دا خبره دا کړله چې د خپل بیبي سره تاسو مه ملاویږئ د روزې په وخت کې او داسې بهوده او فحش خبرې هم مه کوئ او دقه شانته د روزې په حالت کې تاسو یعنی داسې چغې سورې او بد خبرې کنزل وینا دا هم مه کوئ ځکه چې د روزې کم خیر او برکات دي نو په دې خبرو باندې او په دې کنزلو باندې هغه ختمیږي. د بیبي سره ملاوېدل ظاهره خبره ده چې شرعي مسله دا د په روزه کې چې د خپلې بیبي سره ملاوېدل دا جایز نه دي، حرام دي. حتی که د خپل بیبي سره په روزه کې ملو شي او هم بستری وکړي نو په دې باندې د روزه هم ماتېږي او د باندې کفاره هم لازمیږي. الا دا که فرض که اسی او بنده د خپل بیبي سره لکه دا غاړه ملو کې لاس ملو کې یا دارنګې د په خپل نفس باندې اعتماد وي او داسې یو کټ کې یو چارپای کې دا دواړه پروزي نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. خدا د چې نوجوان بنده دی بیا هم داسې نه کوي. د هغې وجه دا ده چې هسې نه
د نوجوان بنده د هغه خواهشات داسې حد ته ورسیږي چې بیا دا روژه ماته کی. او که فرض که اسې یو بنده د خپلې بیبي سره پرېوته او ده هم بستري نه ده کړې خو د هغه انزال وشو نو په دې سره د روژه ماتیږي. البته کفاره پې نشته. که انزال وشو د دې بنده نو بیا د روژه ماتیږي او کفاره پې نشته. خو به هر صورت حضور مبارک د دې وجې نه دا ارشاد فرمایه چې د خپلې بیبي سره نه میلاویږي او د مطلب د احتیاط کوي او د شور چغې سورې دې هم نه وي او دارنګې جنګ جګړې دې هم نه کوي، یو بل ترې کنځل هم نه کوي. او که څوک سره کنځل کوي فإن صابه احد، حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که د سره څوک کنځل کوي او قاتله یا د سره څوک جنگ کوي فلیقل داسې وایي انی امرؤ صائم، چې هلکه زه یو روژهدار بنده یم، ما روژه نیولې ده، زه دا کنځل زه وینا نه کوم. دا تاسو وګورئ ډېر خلک مطلب دا چې په دې روژه کې معمولی خبره باندې جګړه او په معمولی خبره باندې کنځل وینا شروع کی نو هغه ټول د رمضان مبارک د روژو ثوابونه او خیر او برکتونو د هغې نه محروم پاتې شي. په دې نږدې وخت کې دلته زمونږ په دې چارسده کې په یو کلي کې په معمولی دغه باندې یعنی هغې تکرار راغې په معمولی یو داسې د ډیران ځای او په هغې کې مطلب دی چې ډېر نفسونه او قیمتي نفسونه هغه ځایي شو او د دواړه طرف نه هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف ورسېده. نو دا څومره د افسوس خبره ده او دا څومره د غم خبره ده. دې انسان که دا صبر کړو او دا قسمه حرکات نو شوي نو دغه قیمتي نفسونه به د منځ نه وتلي او دا قیمتي نفسونه به ضایع شوي نو دغه شان په هر انسان له دا لږ سوچ پکار دی، فکر پکار دی د روژې په حالت کې چې د چا سره مطلب دی چې جنګ جګړه ونه کړي. د بیماری په باره کې مسله دا ده چې کله بیمار وي بنده نو دا بیماری دوه قسمه ده. یو بیماری د بنده داسې ده چې هغه بیماری عارضي وي او هغه بیا جوړیږي. نو که د عارضي بیماری داسې وه چې د روژې سره دا بیماری زیاتېدله یا د روژې سره د انسان ته نقصان رسېده نفس ته یا دا بیماری اوږدېدله د روژې سره، نو زمونږ فقهاو بیا د دې روژې د خوړلو رخصت ورکړی دی چې دا بنده دا روژه وخوري او بیا چې کله دی جوړ شي نو د دغې روژې یعنې دا قضا راوړي. خو دا چې د انسان خپله تجربه وي په دې خبرو باندې یا ورته یو متشرع او دینداره ډاکټر ووایي داسې نو د لپاره دا پکار دي او محض په خپل ګمان او خیال باندې داسې نه دي کول پکار چې یاره ګنې زما که روژه ونیوله نو زما دا بیماري زیاتېږي یا اوږدېږي یا مې بدن ته نقصان رسوي، نو داسې بیا نه دي پکار. او یو بیماری داسې ده چې هغه لا علاجه وي او جوړېږي نه بنده او دایمي او همیشه بیماری وي، نو د هغې بنده دپاره مسله دا ده چې دی د روژه نه نیسي او د خپلو ټولو روژو به د فدیه ورکړي. د ده او د شیخ فانی یو شانته حکم دی. لکه یو بنده داسې دی چې دونه کمزورې دی، بیماری یا شوګر داسې حالت ته رسېدلی دی چې دی که روژه نیسي نو دا خامخا په ده باندې دا اټیک کېږي او دی خرابېږي او دی نه په ژمي کې نیولی شي او نه په اوړي کې نیولی شي. نو بیا دا د شیخ فانی په حکم کې د بوډا او د بوډۍ چې هغه روژه نشي ټینګولی د هغې دپاره شریعت کې فدیه ده او فدیه چې ده نو دا په باندې 2 کیلو وړه د هغې قیمت یا په باندې 2 کیلو غنم یا وړه چې کوم شی په بازار کې بنده اخلي خرڅوي نو دې ورځو کې خاص طور وړه اخیستل کېږي او خرڅېږي ځکه غنم خلک نه علي. نو د دغې قیمت تقریبا چې په بازار کې ما تپوس کړی دی د په باندې 2 کیلو وړو چې د بازار دا کم عام وړه دي متوسط او درمیانه نو 110 روپۍ د هغې قیمت راځي. نو دا به د 29 ورځو د 29 دن وي نو بیا به د 29 دن مطلب دی چې لکه دا فدیه 130 روپۍ د یوې ورځې ورکوي او که دا مطلب دی چې د پورا یعنی 150 ورځې وي نو بیا به د 150 ورځې ورکوي او دا فدیه چې ده نو دا غریب سړي له به ورکوي. دې باندې جومات یا مدرسه نشي جوړېدلی
بلکې دا چې فقیر وي غریب وي نو هغه له به دا فدیه ورکوي. یوه فدیه دا 130 دوه کسانو له نشي ورکولی او البته دا ګڼه یعنی د 29 دن هغه یا د 15 دن هغه یا دومره ورځو چې لکه دا یو بنده له ورکولی شي.